تاسو ته پته شته چې د مور دعا د بچو په باره کې الله نه رد کوي. ما ته یو تصویر چا را لګلی دی د یو مور د دوو لاسونو. ځوانانو زمونږ ځوانې میندې خپل ځواني دا ستا او زما دپاره دا په دا ولګوي. مونږ بیا هغه ځوانان بیا مونږ هغې مور ته شا کوو، بیا مونږ هغې مور ته نه ګورو چې زمونږ میندې دا د دوو زنانو تصویر دی، د یوې زنانه دوه تصویرونه دي. دا یو لاس دی د ځوانۍ، دا یو لاس دی د بوډافۍ. یو نوجوان دی خپل مور ته وایي مور ما ته خپل ټول حقوق ووایه چې زه دا خپل ټول حقوق تاله درکم او بس ستا د حقوقو نه فارغه شم. مور ورته وایي بچیه ټیک دی خو ماله لږ ټایم راکړه، ماله لږ ټایم راکړه چې زه هغې ټایم باندې تا سره لږ دا لیکل وکړم. دی د شپې اوده دی، د جمعې شپه ده، مور یې راویښه شوه، پاکې کوزې نه پاکې اوبه د ده په دې کمیس باندې واړولې، طلایې باندې واړولې. دا یخې اوبه چې ده ته ورسېدې د چې سترګې وغړولې، مور ورته وایي بچې ګورې خنځلې خیرې ونه کوي. دی د هغې طلایې نه لږ سیټ ته شو، بل طرف ته اوده شو. چې دی په خوب ورغی مور له بله لوټه اوبه راوړې ده ته یې واړولې. دی چې راویښ شو مور ورته وګوره خیرې کنځلې ونه کړي. بیا دې یو بل سیټه سملاس، بیا ورته مور اوبه واړولې. دی چې راویښ شو جو خبرې کولې، مور یې دې کې به زه سملم څنګه؟ ته وایې کنځلې به نه کوې خیرې به نه کوې. وایې بچیا پاکه طلایي ده، پاکې اوبه دي، ستا جامې پې نه دي ګندې شوي. ما ته هغه ورځ وښیه، ما ته هغه ځای وښیه چې زما په بدن باندې تا میچازې نه کړي، زما په لاسونو تا میچازې کړي، زما په پاکو ګوتو تا میچازې کړي، زما په سر تا میچازې کړي، زما په اوږو تا میچازې کړي، زه مانځه ته په سینده پرېوتم او ته راوختې په ما دې میچازې وکړې، زما په غېږ کې تا غوله میچازې کړي. جمعې کې وې نو ما به تا طرف ته ګرمه بستره کړه او زه به په خپله باندې په شال کټ کې سملاستم، ما ته به لاندې هوا لګېده. ما خو تا ته یو ورځ نه دي ویلي چې زه به په دې ګنده ځای کې څنګه سملمه. دی ورته په خپو پرېوت، مورې زه ستا یو نعمت نشم ادا کولی، د دې بدله نشم کولی. حسن بصري صاحب فرمایي درود شریف وای. یو نوجوان دی داسې صادر کې یو پنډوکې راغستی دی، حرم شریف ته راغی، هغه پنډوکې ډېر ادب احترام سره یو ځای کې کېښود. چا نه یې تپوس وکړو چې دا څوک دی چې دا دلته درس کوي؟ وایي دا حسن بصري صاحب دی، تابعي دی او دی دلته درس کوي. دی لاړ ورته وایي حضرت یو تپوس کوم، یو مسله ده، دا پنډوکې زما مور ده، دا ګرځېدی نشي. شپږ اتم میاشتې وشوې چې دا ما را روانه کړې ده، په دې تکلیف باندې ما حج له راوسته، اوس به یو څو ورځې وروستو حج کومه. په دې تکلیف ما دا راوسته نو یو تپوس کوم د یو مسلې چې ما به د مور په حقوقو کې څه حق ادا کړی که نه به یې ادا کړی. حسن بصري صاحب رحمت الله علیه ته فرمایي بچیه د بچو پیدا کېدو په وخت کې د مور د خولې نه چې کوم خیږي تا د هغې حق نه دی ادا کړی، بیا ستا بوډافا او ستا ځواني او ستا ځوانۍ کې مور ته کم تکالیف هغې تصور نشي کېدی.